محترم تبلیغ چې دا زموږ د مشرانو یو حق او صحیح کار دی او دې کې انسان خپل هم کار دی چې کوشش وکړي او دې کې لاړ شي او خپل زندګي ځان له ښایسته وګرځوي. قرآن مجید کې هم ډېر ځایونو کې تبلیغ بیان راغلی دی دپاره د خلکو د اصلاح او د ځان د اصلاح وی بل ته اطلاع ده او د ځان اصلاح ده نو د هغې دپاره تلل پکار تبلیغ کې چې دا 15 حروف دي د هغې خپل رموز دي. تبلیغ کې اول تا راغلی ده د تا نه مراد تکلیف او ورپسې تبلیغ کې با راغلی د با نه مراد برداشت. تکلیف په برداشت کې د الله په لاره کې او تبلیغ کې د لام نه مراد لګن دی یا لګاتار دی چې تبلیغ او دین دا کار چې دا یو ورځې کار نه دی دا به تر مرګه پورې دغه دین کار کوي. بیا ورپسې یا راغلی ده د یا نه مراد یقین دی چې موږ ستاسو په الله تعالی باندې یقین ساتو د چا نه به تمه چا نه لالچ د چا نه به امید نه ساتو د الله په خزانو باندې به زموږ یقین چې الله موږ له امداد کوي زموږ هغه ضرورتونه پوره کوي. نو یا نه مراد یقین اور پسې 5 نمبر حرف تبلیغ کې غین دی د غین نه مراد غیبی امداد. موږ تمام کارونه د الله تعالی هغه رضا دپاره کوو او دا پوره کوو نو الله بیا خپل غیبي امداد موږ سره شامل حال ګرځوي. ځکه ید الله علی الجماعت الله امداد او رحمت او فضل چې وي نه هغه د جماعت سره وي. نو لهذا د دې کار دپاره موږ چې دې خپل ځان وقف کړو او دې کې چې څه ناڅه وخت ورکړو